دا علما الله تعالی دې عوامو دپاره حکیمان او ډاکټران پیدا کړي دي د هغوی د مرضونو مطابق هغه علاج کوي. خدای پاک دې دې مدارسو له ترقي ورکړي او ستاسو دا بچي شپږ کم سل بچي تاسو سوچ وکړئ الله تعالی دې دی له د دوی والدینو له استاد له دې مدرسې له تاسو په دې ختمونو کې راغلي شامل شوي یئ. داسې مجلس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي چې څوک راشي لا یشقا جلیسهم چې کینې هغه نه بدبختېږي. خدای دې موږ ټول د بدبختۍ نه وساتي او ساتي به هم الله. ولې چې الله دو رحمتو کې راوستي وروڼو، یو رحمت قرآن دی او بل رحمت رسول پاک دی. نو دوو رحمتو کې راغلي یو، نو دریم رحمت جنت دی. الله دې موږ په رحم جنت ته بوځي. ابوذي به څوک وکان بالمؤمنین رحیما. الله په مؤمنانو باندې ډېر رحم کوونکی دی. دا هغه رحم دی چې یو قرآن یو رسول پاک د دې دواړو منځ کې راوستي یو. دریم رحمت یې راله تیار کړی دی جنت. او د چا د جانب نه؟ د جانب د الله نه. الله تعالی په موږ تاسو باندې رحم کړی دی. په دې بچو یې رحم وکړو، د دوی په پلارانو یې رحم وکړو، تاسو باندې رحم وکړو چې دلته یې راوستی. د قرآن مجلس کې د احادیثو مجلس ته یې راوستی. دا په تاسو رحم دی که نه؟ الله دې د دې مجلس په برکت موږ ټولو ته بخښنه وکړي او الله دې زموږ استقامت نصیب کړي. وروڼو کم خلک په دې زمانه کې بدبخت دی. تاسو خوش قسمته یئ، خوش نصیبه یئ، خوشحالي کوئ. بدبخت هم پکې ډېر دي. هغه بدبخته کم دی چې د الله د کتاب نه لري، قرآن مجلس ته نه راځي، علماو څخه نه راځي، ختم له نه راځي. دا ډېر بدبخته دی. الله ارشاد کوي من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. الله وایي چا چې زما د کتاب نه ډډه وکړه د هغه زندګي به تنګوي. نو زندګي تنګه ده که نه؟ د بادشاه ډډه کړې ده، د بادشاه زندګي تنګه ده. څوک چې قرآن ته نه راځي د هغه یې زندګي تنګه ده. فإن له معیشة ضنکا، د هغه زندګي به تنګوي. او تاسو زموږ زندګي دې الله کولاو ساتي. الله تعالی دې موږ تاسو له خو دې قرآن ته هر څوک نشي راتلی. وروڼو الله فیصله کوي، زه نه وایم. فیصله به د الله تعالی هغې ته غوږ کېږدو. ښه الله وایي ثم اورثنا الكتاب الذي نصفینا من عبادنا. په میراث سره مې ورکړو هغه کسانو ته، بندګانو خپلو ته، هغه بندګان چې ما غوره کړي دپاره د دې کتاب. ثم اورثنا الذي، په میراث سره مې ورکړه بیا دا کتاب. الذین، هغه کسانو ته اصطفینا چې ما غوره کړي دي. غوره خلکو ته الله په میراث دا کتاب ورکړی. الله چون کړي دي، الله غوره کړي دي. موږ تاسو یې دې دپاره غوره کړي یو چې راشه د قرآن مجلس کې کښېنه، قرآن واوره، قرآن راخله، قرآن ګوره، غوږ ورته کېده. ته په غوره خلکو کې ښه. خدای دې موږ همیشه په غوره کې وساتي. ثم اورثنا الكتاب الذي نصطفینا، چې ما غوره کړي من عبادنا، د بندګانو خپلو نه غوره خلک یو. ښه الله دې موږ تاسو و دا درې قسمه شو، دی درې قسمه شو. منهم ظالم لنفسي، بعضې ظالم دی په خپل نفس باندې. ظالم څوک دی چې قرآن وله نه وردي، دا لوی ظالم دی. وروڼو که زما ورور یو کار څوکي ظالم دی چې قرآن وله نه وردي، داسې کتاب الله نازل کړی ته ترې نه غافل، نو ظالم دی. ومنهم مقتصد، او بعضې مقتصد وي. مقتصد هغه دی الفاظ وردي ولا مثلا الفاظ زده کړي دي، نو ښه سړی دی. مقتصد درمیان دی. درمیان دې ته وایي چې الفاظ وردي خو معنو نه شین توتي دی، نه دی خبر. منهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. بعضې سبقت کوي په نیکو کې، هغوی الفاظ او معنی دواړه زده کوي. دواړه زده کوي. الله دې زموږ د دواړو دا نصیب کړي. ښه دا دواړه دې الله زموږ نصیب کړي. ځکه اصول علما وایي القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن د الفاظ او د معنا دواړو نوم دی. ښه نو چې الفاظ دې ووي، نیم دې ووي، چې معنی دې ووي، ټول دې ووي. الله دې موږ باندې ټول وویلی کړي. نو ګوره الله وایي زه غوره